د نندارو سوات کچری تاسو هم په دې دنیا جنت لیدل غواړئ نو یو ځل د سوات نندارو لا لازمي راتګ وکړئ او دغه زړه راښکونکي نظارونه خوندونه واخلئ. چې څومره الله تعالی دې وادۍ ته ښایست ورکړی دی همدومره یې خلک ښکلي او میلمه دوست دي. دلته د نیمې نه سیوا خلک خپل ژوند په غرونو کې تیروي او د ډیرو کمو سهولتونو سره ډیر خوشحاله وي. هسې د سوات کیسه او تاریخ بیانول ډېر ګران دي خو موږ به د مټې د کمالي د یو استاد په حوالې سره د نننی پروګرام تاسو سره شریک کړو. زموږ چې دا زموږ کوم کلی چې دی د دې نوم کمالی دی او دا د تحصیلي مټې په حدودو کې دی، شمال طرف ته دی موجود دی. د دې کلي آبادي تقریبا 200 کوره ده او دلته چې د تعلیم شرحه چې کومه ده نو هغه تقریبا 70% د الکانو او جنکو چې ده نو هغه 35% لږ ده او دا چې نور ستاسو د مخې ده دا ډېره ښکلې علاقه ده او ډېر غریزه او دلته چې مختلف فصلونه کېږي لکه هغې کې جوار شو، غنم شو، جي فروټ هم هر قسم کېږي لکه دې کې سره املوک شو، تور املوک شو او دې نه علاوه چې شلتالان شو، سیب لکه مڼې شوې او زه خو جي په خپله باندې د کلي د سکول کې ایز ا ټیچر SPST دلته خپل هغه کم فرایض چې دي هغه سرانجام کومه. نور علي خان نور چې د خپل کلي په پرایمري سکول کمالي کې هډ ماسټر دی او د ډېرې مودې راهیسې دلته ماشومانو ته دیني او دنیاوي تعلیم ورکوي چې له وجې د دې ځای خلک او د سکول ماشومان د دوی سره ډېره بې کچه مینه لري. لوکل نه دي، دو لوکل دو سهار وختي هم راتلی شي، دو زموږ سره سکول ټول ډسپلین چې دی په هغې کې نور علي خان هم ډېر اهم کردار ادا کوي. بل دا ده چې پر ټول سیسټم ولده جوړ کړی دی په دې کلي چې کوم سکول کې کوم واړه کورونو ته ځي د لیټ ټایم پورې ورته دی څاري، ټول سیسټم والا هغه برابروي. په چوټیانو کې ورته هم څه نه څه ټیوشن ورته کوي، که سکول کې ورته نشي پرووایډ کولی یخي په ژمي کې نو په کور کې ورته پرووایډ کوي. موږ سره دلته چې کوم سټاف دی په هغې زموږ سره نور علي خان چې کوم دی نو هغه لکه زموږ سره دغه دی لوکل دی ښه جي نو هغه په چوټیانو کې ماشاءالله الحمدلله ماشومانو ته لکه ټیوشن به ورته کوو فري ماشاءالله. دا ماشومانو د ایگزامینیشن پریپریشن چې ډېر اهم او ډېر ښه باقي باندې ټول یو کوشش په سبا زموږ د سکول ماشومان چې کوم دی هغې اول دغه دي. نور علي خان نور خپل ژوند د دغه خلکو خدمت او د ماشومانو د ښه مستقبل جوړولو لپاره وقف کړی دی. د سکول د وخت نه وروسته هم دوی سره سبقونه یادوي او د یخنۍ یا د ګرمۍ په چوټیانو کې هم دا سلسله دغسې روانه وي. ځکه خو یې د سکول ماشومان په سبق کې تکړه دي او ډېرو سکولونو باندې بریالي شوي دي چې د علاقې مشران والله سکول ته مبارکۍ له راځي. دا استادان خو ډېر ښه دي او موږ ته د خپل وروڼو نه هم چې دی نو سیوا دي او زیات دي او څه کال په دې سکول خو زه مبارکۍ راغلی او دا چې دی نو په ډېرو سکولونو پاس راغلی دی. په دې سرکاري سکول کې چرته چې د کلي ماشومان زده کړې کوي هم په دې سکول کې د نور علي خان خپل بچي هم داخل دي او د کلي د نورو وړو په شان تعلیم حاصلوي. د ژمي چوټیانې چې زموږ کمیږي نو هغې کې هم باقاعده زه خپلو شاګردانو له ټایم ورکومه چې هغوی راځي ټیوشن کوي فري آف کاسټ او دا ولنټیرلی زموږ چې دغه کار دی دغه سره دې فیلډ کې. د دې نه هټ کر جي کومه بنیادي خبره چې ده نو زما خپل بچنګیان چې هغه محمد ریحان علي خان، محمد فرحان علي خان، محمد سلمان علي خان، محمد غفران علي خان هغوی جي ما سره زما په دې سکول کې سبق وایي. یعنی کم سکول کې چې زما ډیوټي ده په دې کې ماشومان ما سره سبق وایي نو جي موږ ډېر مطمئن یو او ډېر خوشحاله یو د دې خپل فیلډ نه. د کمالي خلک ډېر میلمه دوست او مینه ناک دي، د یو بل سره ډېر په اتفاق ژوند کوي. که په یو سخت راشي نو ټول ورسره لکه د روریانو ولاړ وي او د یو بل سره په کار کې لاس اخلاص هم خپله ذمواري ګڼي. او چې کله دغه کلي ته میلمه لاړ شي نو دغه میلمه په خپل ځان پورې حیرانه پاتې شي. د مشرانو نه واخله تر ماشومانو پورې ورته ټول لس په نامه ولاړي، عزت او احترام یې کوي.
د خوند خبره دا ده چې دلته د خوراک هر څه د خپل پټونه حاصلیږي چې پکې غنم، جوار، وریجې، ساګ او میوې شامل دي. دوی په کورونو کې میخې، غواګانې، بیزي او چرګان هم ساتي او چې کله دلته څوک میلمه شي نو سوچه غوړي، کوچ ماستو، کورنۍ چرګ او د سوات مشهوري بیګمۍ وریجې ورته کیدي چې میلمه یې ډېر په خوند او شوق سره خوري. د کمالي د کلي دغه زړه خواخوږی انسان نور علي خان نور چې یو ښه شاعر هم دی، د خپل شاعرۍ له وجې د ډېرو خلکو پام دې علاقې ته راګرځوي او د خپل واکمنو نه هم د شعر شاعرۍ په ژبه کې غوښتنې کوي. نور به هله نور شي چې په سیمه رڼا راولې، ستوري د سبا به جوړوي که سبا یې غواړي. دا دلته کې دوکه ده او که هلته هم راغلې، دا دلته کې دوکه ده او که هلته هم راغلې، هر څه کې ملاوټ شول رواج د زمانې، وختونه منافق شو که سماج د زمانې، یه زمري ته چې رانیغه شوه پیشو نو وخت بدل شو، زمري ته چې رانیغه شوه پیشو نو وخت بدل شو، یه باچا د ځنګل مړ شو او که باز د زمانې، وختونه منافق شو که سماج د زمانې. نور علي خان نور که یو طرف ته په سکول کې د استاذۍ ډیوټي ډېر په مړانه ترسره کوي او د سکول د چوټۍ نه پس بچو ته پری ټیوشن کوي، نو بل طرف ته د علاقې خلکو سره لاس اخلاص او د خوږې شاعرۍ له وجې د وړو لوی په زړه کې د مینې کور ودان کړی دی. د دې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل روړ سمدن جمله اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.